الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد تاسو پوښتنه کړې ده چې زموږ رندار ده او داغي ماشوم شوی او اوس داغي شل یا دوی شورزي وشولې او پاکي راغلې ده. نو بعضی مولیان وایي چې یاره نه دا به څلوېښت ورځو پورې انتظار کوي، هغې نه پس به بیا غسل وکړي او بیا به روژې نیسي او مونځ به کوي، او بعضې وایي چې نه مخکې پاکي راشي، اگر که څلوېښت ورځې نه پوره شوي نو هم غسل به وکړي، مونځ به کوي او روژه به نیسي. نو دا زموږ د دې بعضو زنانو ناپوهتیا ده، جهالت دی. دا یاد ساتئ، دې ته اصل کې نفاس ویلی کېږي. کله چې د یو زنانه ماشوم پیدا شي، که هلک وي که جینۍ، که ماشوم ژوندی او که بیا وفات شي، نو د ولادت نه پس چې کومه وینه راځي دې ته د نفاس وینه ویلی کېږي. نو د دې کم سے کم مدت چې کوم دی هغه نه دی معلوم. دا 10 ورځې پس هم بندېدی شي، 15 ورځې پس هم د زنانه پاکي راتلی شي، 20 ورځې هم راتلی شي، میاشت پس هم راتلی شي. زیات نه زیات مدت چې کوم دی نو هغه 40 ورځې دی. لکه دې باندې دلیل دا حدیث دی، ابو داود کې حدیث دی، 311 نمبر حدیث دی. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليلة. وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به هغه زنانه چې د هغې به د نفاس وینه وه نو 40 ورځې به دې زنانه دا ناسته وه، مون به یې نه کو، روژه به یې نه نیوله، یا 40 شپې. نو دا هغه زیات نه زیاتو مدت چې کوم دی هغه بیان شوی دی. باقی خبره دا ده که د یو زنانه پاکي 20 ورځې پس راله، 15 ورځې پس راله، میاشت پس راله، نو دا زنانه به غسل وکړي او بس خپل مونځ به هم کوي او روژه به هم نیسي. دا به بیا ناسته نه وي، 40 ورځو انتظار به بیا نه کوي. کم سے کم مدت چې کوم دی هغه د دې هغه نه دی معلومه. او دې باندې دلیل چې کوم دی هغه دا حدیث دی، ابن ماجه کې راغلی دی، 649 نمبر حدیث دی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت للنفساء 40 یوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. ور صفا الفاظ دي. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه زنانه د پاره چې ماشومی پیدا شي 40 ورځې مقرر کړی وي، الا مگر ان ترى الطهر قبل ذلك، مگر که د دې 40 ورځو نه مخکې د هغې طهر رالی، پاکي راله، بیا به دا د 40 ورځو انتظار نه کوي، بیا به دا غسل وکړي او مونځ به خپل کوي او روژه وغیره به هم نیسي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.